الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وحده لا شريك له محمدا عبده وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بسم الله الرحمن الرحيم أعمالنا قل هو الله أحد ومن يضلل فلا هادي له لم يلد ولم يولد ولم يكن له إله إلا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله اللهم بارك على محمد وعلى آل ونعوذ بالله من شرور كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شل کال بعد الله رب العزت د خپل د دین د نشئیت لپاره تازګۍ لپاره الله څوک پیدا کوي چې هغه دین کې کومه نیمګړتیا وه یا زیادت و نقصان و هغه انسان هغه کار کوي چې کوم د الله رب العزت مرضی دا په حدیثو کې راځي سل کال بعد الله رب العزت یو مجدد پیدا کوي هغه د الله رب العزت د دین تجدید کوي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه سن 99 کې دغه سوچ وکړو صحابه دي صحابیات دي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي او نبی اسلام مجدلی دي په افعال باندې اجدانه چې د نفوس قدسیه دنیا نه لاړ شي او ځان سره حدیث قبرون لوشي امت د پر حدیث پاتې نشي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خپل د مدینه منورې گورنر ته نور د اجناد او مشرانو ته امر وکړو چې پر وګرځي احادیث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راټول کړي هغه ولي کوي جمع کوي ازدانه چې انسانان لړ شي او د حدیث د پیغمبر ځای نشي دا یو خسته کارنامه کړی و عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا چې په هر دور کې الله رب العزت یو مجدد پیدا کوي چې خلقو په دین کې نقصان کړو یا زیادت کړو دا غد الله د مرزا مطابق دین نه چلیده الله رب العزت
یو شخصیت پیدا کی هغه شخصیت نه الله کار واخلي او د الله د مرضا مطابق د دین خدمت وشي. زمونږه په دې خطه کې یو وخت داسې هم تېر شوی چې د قرآن کریم ویل او قرآن کریم زده کول دا جرم ګڼل کېده. هندوستان نه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه راغلو او دا استاد راغلو دلته او خلقو ته د قرآن کریم ترجمه یې ښوده. قرآن کریم سره د خلقو عقاید سمیږي. د دې هغه وخت علما سو هغې باندې فتوا ولګول چې دا سړی کافر دی. ولې کافر دی؟ دا سړی د عوامو نه ملیان جوړوي، عوام پوکوي په دې باندې. نتیجه دا شو چې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په بلاکوټ کې شهید کړ. باقاعده په دې باندې کتابونه لیکلي شوي چې قرآن کریم ډېر د ګران کتاب دی، څوک یې زده کولی نه شي او دې دپاره چې څوارلس او فلانې علومو ضرورت دی، بغیر د هغې نه قرآن زده کېږي نه. خلق د دې قرآن نه یارولی وو. قرآن ډېر ګران کتاب دی، انګریزي زده کېږي، پایلټ جوړېدی شي، ډاکټر جوړېدی شي، انجینر جوړېدی شي، انګریزي زده کولی شي، خو قرآن نشي زده کولی. دا ډېر ګران کار دی. د دې خلقو په زړونو کې د قرآن نه نفرت اچولی. نو قرآن الله سره رالیږلو، بیا بس قرآن صرف دی رالیږلو چې یو سړی مړ شي نو ختم ورپسې وکړه. چاپېره کورونو ته سپارې ولېږئ چې ختمونه وکړي. یا قرآن دې دپاره الله رالیږلو چې د ناوې ډولۍ کې قرآن کېښودی شي او ډولکي ورپسې غږول. برکت دپاره قرآن فقط. او قرآن دې دپاره و چې شګې به یې دم کړې او د مړي سره به یې شګې اچولې. په دې سره مړی برکتي کېږي او عذاب نه بچ کېږي. دې دپاره قرآن نو چې قرآن سړی زده کړي او قرآن باندې عمل وکړي. دې دپاره قرآن نو چې دا قرآن د عدالت ته راشي او عدالت کې قرآن فیصلې وشي. په دې وجه باندې چې کله د قرآن علوم وي نو په دې ملک کې ډېره تیاره وه. مشرانو ته ډېر معلومات دي، عقاید یې خراب وو، توحید او شرک چا نه پېژنده، موحد او مشرک چا نه پېژنده، سنت او په بدعاتو کې فرق چا نشي کولی، رسم و رواج کې او سنت کې فرق چا نشي کولی. دا ملک داسې په تیارو کې روان، عقاید خرابو او د مساجدو احترام په ځای باندې مساجدو کې ګډا کېده. خصوصا د جمعې شپه به وه او طالبان به هغه وخت کې چټیان طالبان وي، چټیان طالبان. هلکان به ځان سره ګرځول او بروجه وي په جوماتونو کې او په جومات کې به ګډاګانې کوي او خلقو ته دا واضح کړو چې د جمعې شپه طالبانو ګډا ته نبی اسلام هم راځي، جومات ته راځي. داسې دا ملک داسې په تیارو کې روانو. جومات څه دپاره جوړېږي؟ قرآن څه دپاره الله رالیږلو؟
بس قرآن صرف د سوګند دپاره برکت دپاره او تعویز دپاره ساختونو دپاره قرآن ګرځولی و خو چې کله الله رب العزت په یو ملک باندې احسان کول غواړي مهرباني کول غواړي نو هغه علاقه کې په هغه ملک کې یو مجدد الله رب العزت پیدا کړي چې دا عوام او د الله د دین خدمت وشي د هغوی د عقایدو اصلاح وشي د هغوی د اعمالو اصلاح وشي الحمدلله ثم الحمدلله چا کار په اخلاص باندې کړی ده هغه اخلاص والا کار پاتې کېږي نه سوونه کلونه تېرېږي زرګونه تېرېږي خو هغه عمل جاري وي هغه ابراهیم علیه السلام قرباني د بچي ورکړې وه هغه سنت اوس عمل کېږي لوی اختر کې خلک قرباني کوي صفا او مروه کې حاجر رضی الله عنه منډه کړې وه اوس زموږ په شان خلک هم پکې منډې وایي دا د اخلاص هغه عمل وي اخلاص والا عمل هغه رکاویږي نه هغه طریقه جاري وي شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه په دې ملک کې یو تحریک اوچت کړو د فهم قرآن هغه دا فرمایل دا دروغ وایي دا خلک الله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله فرمایي چې ما قرآن ډېر آسان کړی دی فن او نصیحت دپاره عقاید اصلاح دپاره د اعمالو درستګۍ دپاره قرآن ډېر الله آسان کړی دی فهل من مدکر څوک زده کوونکي شته زنانه هم زده کولی شي نارینه هم زده کولی شي عالم هم زده کولی شي زمیندار هم زده کولی شي قرآن خدا وایي شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه فهم د قرآن کریم تحریک اوچت کړو او الله کولو هغه تحریک کې الله دومره برکت واچوي اوس یوازې د رمضان کې ختمونه نه او په شوال کې هم وي او په ذوالقعده کې هم وي په ذوالحجه کې هم وي او په یو جماعت کې یو ختم نه دو ختمونه څوک مازدیګر درس کوي څوک سهار درس کوي ټولو یو مشن شروع کړی اللهم زد فزد دا د الله نعمت دی د الله مهرباني ده الله دې زمونږه نارینه او زنانه ځوانان او ماشومان بوډاګان ټول الله دې په قرآن پوهېږي الله داسې وخت راولي چې زمونږه په عدالت کې هم قرآن پروت وي او په قرآن اړو پړو کېږي او چې عدالت کې قرآن پروت وي بیا غل نه غلا کولی شي او نه قاتل قتل کولی شي نه فسادي فساد کولی شي دا ټول شرونه او فسادونه فتنې دا د اسلامي نظام نه کېدو په وجه باندې دي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ 450 صوبې او دا 450 صوبو گورنر و امیر معاویه رضی الله عنہ یو ځل اعلان وکړو بس دا ټول خلک خپل مارکیټونه کلاو کوي ورونه به نه بندوي زه ګورم چې اسلامي نظام چې دی غل د غلا نه منې کوي که نه منې کوي مارکیټونه ټول کلاو پاتې وو او زره غلا نو شوې قرآن عدل سره د قرآن نظام سره دا ټول مشکلات حل کېږي نو عرض مې دا کولو د شیخ القرآن سبق میشنو الله دې میشن لا مزید الله ترقی ورکړي هغې کې زمونږ په شان سړي هم چلیږي او لوی لوی خلق هم چلیږي عوام هم فایدهمند ګرځي علما هم فایدهمند ګرځي نو په دې ځای کې
د قرآن کریم تعلیم شو زده کړه ښودنه شو داسې معلومیږي چې دو ملګرو قرآن کریم ختم کړی یو ختم غالبا مخکې شو او یو ختم دا سلسله شروع ده الله دا نعمت عام کی نو آخری د درې سورتونو پاتې شو یو سورت اخلاص او دویم سورت فلق او دریم سورت ناس چې کوم ما تلاوت کړو د دې سورتونو متعلق لږ لږ معروضات وړاندې کول غواړم سورت اخلاص حدیث کې راځي ثلث القرآن د قرآن درېیمه حصہ ده آیتونه پکې فقط 4 دي نو دا اجر یو دیاړي وي د چا د 1000 روپۍ دیاړي وي سړی مزدوري وکړي او د مالک خوښې نه 1000 په ځای باندې لاک وله ورکړي دا د مالک مهرباني ده آیتونه پکې 4 دي او د درېیمې حصې د قرآن ویلو الله اجر ورکوي یو حدیث کې راځي سملګرو نبی علیہ السلام ته شکایت کول دا یو ملګری ټول شپې مزد کې فقط سورت اخلاص ویلې حالانکه ټول شپې سهار پر مزد کوي نو ګڼ سورتونه ویلی شي خدا نور سورتونه نه ویلې فقط سورت اخلاص ویلې گویا کہ آغا دی کس عمل کم گانا نبی علیہ السلام دا کم نہ دے سورت اخلاص ثلث القرآن دے دو قرآن درم حصہ دا دیر برکتی سورت دے پدی سورت کے دو قرآن کریم آغا اعلی مسئلہ اللہ ذکر گئی چاہا مسئلے دفارا اللہ رب العزت جن او انس الله پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا پیریان انسانان الله دې مسرید پر الله پیدا کړي د دې مسرید پر الله رب العزت ټول رسولان علیهم السلام انبیاء علیهم السلام الله را لګري وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا ټول انبیاء السلام په دې مسله باندې الله را لګي دا تمره اهم مسأله ده چې توحید مسأله د انسان په زړه کې وي نو الله دې نه کې د دې موږ پښمن نه یو لیکن اسے طول اعمال رجسٹر د شرک او د کفر نه ډک وي د شرک د اعمال د ګناهونو نه ډک وي لیکن شرک نشته کفر نشته نو مسلم شریف کې حدیث راځي حدیث قدسی ده یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د الله نه نقل کوي چې الله فرمایي چې د شرک نو کړي او ټول ګناونه رجسټر ډګي دي نو څومره شرقن او غربن جنوبن شمالن د ګناونه ډګ دي زدمره مغفرت سره مخامخ کیږي دته بخانه کوم توحید ډیر اهم مسله ده د ټول قران خاتمه الله په توحید باندې کوي قل هو الله احد وا پیغمبر شان د خبردار الله احد الله دې یو هته زېما الله څنګه یو دی الله الصمد الله صمد دی هغه بے نیاز دی دې شاه الله سب رحمت الله علیه زید شاه عبد القادر رحمت الله علیه هغه اول د قران کریم او اردو کې ترجمه لیکلی ده شاه تعالی بخاری رحمت الله علیه فرمای
یمونږ جیل کې اول ته د شاه صاحب د مترجم قرآن موجود و مونږ یې کتلو هغه ترجمه کړې وه الله صمد اللہ نرادھارا ہے اللہ نرادھارا ہے دا اردو ترجمه وا په دې مونږ پوهېدونه چې دا نرادھارا څه ته وایي مونږ سره جیل کې یو سک هم هغه سک نه ما تپوس وکړه چې په دې اردو کې نرادھارا څه ته وایي زړه اردو ده هغې مونږ ته وی دا د سنکرت لفظ دی نرادھارا مونږ دې ته وایو چې ټول مخلوق هغه ته محتاج وي هغه هیڅ چا ته محتاج نه وهو یطعم ولا یطعم وهو یطعم ولا یطعم الله هر چا له روزي ورکوي الله هیڅ چا ته محتاج نه دی د هر چا حاجتونه پوره کوي الله هیڅ چا ته محتاج نه دی الله الصمد ایوب علیہ السلام دې ډېر وخت نه بیمار شوی او صمد یې پېژندلی دی الله ته جاړي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته ارحم الراحمین او ما ته تکلیف رسېدلی دی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه مونږ ته درس کې دا خبره کوله ما ته یاده ده په یو ځای کې یو بوډا سړی و او ډاکټرانو هغه بالکل لا علاج کړو ستا علاج نه کېږي او هغه پاڅېدی نه شو یو ورځ سهار جومات ته راغی خلکو تعجب کو چې دغو ډاکټرانو لا علاج کړی دی او دی څنګه راغی بیا هغه خپل قصه کول وی زه شپې کېناستېدم پروت وم پاڅېدی شم نه ما وی او هغه ذاته چې تا ایوب علیه السلام دې جوړ کړو ایوب جوړونکي ما جوړ کړه ما به دا وی او ژړا مې کول او بس په دې کې زه کېناستم انو بیا زه کډ نه کوږ شم نو ما یې ګڼې زه خوب وینم او په دې کې بانګ وویلی شو نو ما جومات ته رالم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله صمد د مخلوق حاجتونه الله سره کوي هر بیماری کباد وی سرخوږه ده دانه ده نشتی ده هر تکلیف الله لري کوي الله صمد نرادارا ټول مخلوق الله ته محتاج دي الله هیڅ چاته نه محتاج الله داسې یو دی الله صمد زکریا علیہ السلام کور کې بچی نشته بډاوالی پر راغلی دی هډوکي کمزوري شوي دي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء د چا بچی نشته صمد د بچو خزانه الله سره دی الله نه بچی غواړي الله صمد یونس علیہ السلام په دریاب کې د مئی په خېټې کې پروت دی الله اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا څوک نشته چې ما د مئی د خېټې نه رابار کړي دریاب د چاپونو ما رابار کړي الله ته کولی شي دې ته وایي صمد الله نرادارا ہے د ټولو خلقو حاجتونه الله سر کوي بعد الله جوړي سرخوږ الله جوړي بچي الله ور کوي نشتي الله لري کوي تکلیفونه الله لري کوي عزتونه الله ور کوي ذلتونه الله بچ کوي
الله الصمد قل هو الله احد هو پیغمبر شان خبر ده چې الله دې احد یو دې څنګه یو دې الله الصمد ټول مخلوق هغه ته محتاج دی الله چاته نه محتاج لم یلد ولم یولد نزیل لري نو پلار لري زی نسړی مجبور کی او زی پلار ته محتاج یار وخت د چا په ځای ناز نه دی څوک د الله په ځای ناز نه دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نشته په مثل د الله هیڅوک دا عظیم شان صورت د توحید مسئله ده بس د توحید مسئله سره د قران اختتام کړي الله دې زمونږه خاتمه په توحید باندې دی الله وکي قران ختم شو دا یو لوی خزانه و او خزانه دو قسمه یو مادي خزانه بینک روپۍ دي سره زر دي سپین زر دي نو ټوپک سره سره ولاړ وي دغه حفاظت کوي او کمادي خزانه نه وي روحاني خزانه وي دغه دشمن چې دا غخکاری نه او دغه حفاظت مو په روحاني طریقې سره کول غواړي الله دا دو سورتون راوړيګو او دې سره د خزانه حفاظت کېده حدیث کې راځي سار مزنرست دا درې سورتونه درې زلوای او ماقام دا درې سورتونه درې زلوای سار نه ماقام پوری بالله احساس حفاظت کی او ماقام نه سار پوری بال احساس حفاظت کی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې بیمار بشو بس دا دو سورتونه به ولستو په الله مبارک باندې شوف کړو څومره چې بدن تلاش رسیدو او نبی اسلام لاس پر رسول تر دې پورې چې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای نبی اسلام بیمار شو بیمار شو دیال سورج یا سوال سورج د نبی اسلام بیماری و هغه بیماری و د سرخوږي بیماری و سرخوږي ده او دی حد تورسه نبی اسلام چې بیا تلفظ نشو کولای ویل نشو ما په خپل سورتونو لوست داغي په مبارک لاسونو باندې ما پوګړو او داغي لاسونه داغي باندې ما راځو سورته فلق سورته ناس دا دې لپاره ویل کېږي چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو اول سورت کې د رب العزت یو صفت ده مستعاذ بی یو ده مستعاذ منو سرور دی قل اعوذ برب الفلق و پناه غواړم پر رب د شلون کې سره هغه ذات چې شپې د تیار وشلې ورنا راوړي هغه ذات چې اړې وشلې داغه نتی غلا وچتای هغه ذات چې نطفه وشلې داغه انسان الله پیدا کړي قل اعوذ برب الفلق دا یو صفت در رب العزت من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا څلور مستعاذ منه دي الله د مخلوق د شر نه موږ ساتي مخلوق د شر عام شر دي هغه حاکمان دي که علماء سودي که بيدینه طبقه ده شر او فساد جوړون کې دي الله د مخلوق د شر نه موږ ساتي ومن شر غاسق اذا وقب او شر د تیاری نه چې کله خورشي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي اولنې ماقام کې خپل ساوی خپل ماشمان کورونو ته دنه کوي
شیاطین ګرځي او ضرر رسوي. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکې وانکنه په غوټو کې کوډ منتري کوي او کینی د حق پرستو د نیکانو خلقو خلاف پروپاګاندا کوي. او په دې زمانه کې شر او فساد څوک کوي؟ مليان شر او فساد کوي، علما شر پیدا کوي، دهشتګرد دي، فسادیان دي. سپي بچیا فسادي هوتي علما شر جوړي چې علما د الله دین خې خلکو ته شر او فساد کو تا جوړ کړي، هغه دهشتګردي کو تا جوړ کړي، هغه بن علما بدناموي. علما او چرته شر او فساد نه جوړ کړي. پنځ پیر شل قرآن سے رحمت الله علیه موږ له شر جوړ کړي، موږ له خیر رسول د الله دین رسول قرآن رسول. هر وخت کې علما خلق ته خیر رسي، خلق ته دین رسي. ومن شر النفاثات فی العقد په دې مدارس کې دهشتګردي ده. دې کې د وسلې تعلیمي دغه استاسو مدرسه او زه د واتایم نه دلته راځم، بیا د واتایم نه مستقل دلته سبق راځم. ما چرته ټوپک نه لیدل. زمونږ امیر محترم الله دې جون کې خیر او برکت واچي، هغه فرمایلی چې شیخ قرآن صاحب رحمت الله علیه دا دومره تاریخ چلول خو زمون کور کې تماچا قدر نه و. شیخ قرآن ته دا دومره خدمت کړي لیکن تماچا کور کې نه ساتل. موږ ټوپک پیژنو نه او دا شر او فساد ته جوړ کړي. کله یو طریقه کوي، کله بل طریقه کوي، مسلمانان بدنامي. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکې وانکونه په غوټو کې د حق پرستو د نیکانو خلقو پسې غلطه پروپاګاندا کوي. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه چې حسد کوي، دا د زړه بیماری وي. حاسد څومره چې حسد کوي د محسود مرتبه نشي کمولی. د یعقوب علیہ السلام زامنو ډیر حسد وکړو یوسف علیہ السلام سره، لیکن مرتبه خو کم نه شو. د چا رنگ خسته دی، چا الله مال ورکړي، چا میخلا میخي کې پېډې وي، انو ته حسد جوړګنه ته خو نشي کومولی. دغه واچ الله دل دې مال ورکړي، دل دې دولت ورکړي، دل رنگ ورکړي، دل دې خیر ورکړي. الله د خیرونو خزانه تاسو دې دل ورکړي، مال ورکړي. د بل نه لري کولو کوشش سره کوي. ومن شر حاسد اذا حسد په دې یو سورۃ کې سورې فلق کې یو صفات در رب العزت او د څلور سوزنو سازه وا. سورۃ ناس کې درې مستعذبی ذکر کړي او یو مستعذبین ولا. قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس، وا پناه غواړم پر رب د خلقو سره، بادشاہ د خلقو، حاجت روا د خلقو. دا مستعذبی درې دي، مستعذبین یو دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي د خناس نه. زیو راځي وسوسې اچي، زیو راځي. غادي کې راځي مؤذن بانګ وای الله اکبر الله اکبر، دا شیطان منډه کی. شپږ دیرش میله منډه وای او پېټرول پکې نه داچو، داسې منډه شپږ دیرش میله منډه. او چې بیا د تکبیر ختم شي بیا راغلی، او چې تکبیر کله شروع شي بیا د سړي په زړه کې بیا منډه کی. او چې موږ ته ودرېږي نه بیا راځي او دا کار شوی دی، دا چل شوی دی، دا کیسې شوی دي، موږ ګډوډ کی.
دومره من یرجع الی عقبه ځي او راځي ځي او راځي دیو حدیث کې راځي د هر انسان د دې اړولې وږي ویښ کې شیطان ناس وي او خرطوم وګت کړی او د زړه کې وسوسې اچوي د شیاطینو د وسایلو نه بچ کېدو لپاره څه ذریعہ ده یو ذکر در رب العزت دی الله یادو ذکر سره وسایل نه بچي او په دې اذکارو کې بهترین ذکر دی ولا حول ولا قوت الا بالله ذکر دا چې عبادت دی چې جامع پاک دین هم کولی شي کې ناپاک دین هم کولی شي او درس هم کولی شي بیا درس هم کولی شي جماعت هم کولی شي دکان هم کولی شي په ولاړم کولی شي په ناس هم کولی شي په پروت هم کولی شي هیڅ پابندي په ذکر کې نشته دی بیا درس هم کولی شي په پاک جامو کې ناپاک جامو کې هم کولی شي حتی کې زنانو ته تلاوت د قران کریم ممنوع وي ذکر نه د ممنوع الله یادول وایي بلکې مسله دا ده کله کله داسې وخت راشي زنانه مز نشي کولی مز نشي کولی خپل مصلی باندې کېني ذکر اذکار دی وکړي ذکر اذکار سره د مز عادت خراب نشي 5 ورځې شپږ ورځې ورځې داسې بیماری حالت کې مز نشي کولی نو جنماز خور کی او په جنماز دی کېني ذکر اذکار دی وکړي د مز عادت خراب نشي هر حالت کې هیڅ حالت کې ذکر کولی شي بیا د څه کوم کولی شي پابندي هیڅ نشته او ذکر سره لا یزال لسانک رطبا بذکر الله استعجب همیشه لنده پکار د په ذکر در رب عزت باندې د شیطان د وسایل نه بچي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسه کوي په زینو د خلکو کې من الجنه والناس د پیریانو نوی کې د انسانانو نه د پیریانو هغه په ذکر سره په تکبیر سره منډه وای انسانانو هغه بغیر د جهاد فی سبیل الله نه او القتال فی سبیل الله نه دا علاج نشي کېدی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شکر د الله تا موږ له توفیق راکړو د قران کریم د ختم بیا الله موږ له توفیق راکړو د قران کریم د شروع ما وورید وی د فلانه شی و سار نه درس د قران کریم کوي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین د الله بندگی تر مرګ پورې پکار ده زمون مساجد د قران کریم په تعلیم باندې خودنه باندې درس او تدریس باندې ذکر باندې چې جماعت کولاوي ماشومان وی ځوانان وی بډاګان وی او د قران سره تعلق وی نو زمونږه جون با د دنیا بم خسته شي آخرت بم خسته شي یو دعا وکي الله رب العزت چې عادت د قران کریم درس کړي چې ذکر کړي دا الله دا غي دا سای مشکور او مقبول وګرځي الله دا جماعتونو زمونږه او زمونږ ټول مساجد د قران کریم په درس ذکر او خودنه باندې الله واکي زمونږ نوجوانان زمونږ ځوانان زمونږ بډاګان زمونږ جنکای زمونږ میندې خويندې الله ټول د قران ناشنا وګرځي الله دې ختم قران کریم ته حدیث کې راځي ختم قران کریم کې دعا الله قبلای الله دې مجلس کې څومره ملګری جمع شوي چاسه شریعه عشقونه دی الله ته ټول پوره کی سو نا جوړي الله دې ول شفاء عجل ورکی بیا اولاد لا الله بچي ورکی
چا تنگتیا او تکالیف دي الله غلری کی چا څه پریشانای دي الله غلری کی الله په دې ملک کې زمون په دې کلی کې او په دې ملک کې د نور مسلمانانو ملکونو کې الله امن او خوشاله راولي الله د مونږه د دشګردینا فسادونو الله مو ساتي اللهم انا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين یا الله په دې محله کې د چا حاجتونه دي شرعي ټول پوره کړي الله زمونږ اکابر چې قرآن او سنت مونږ له لاس کې راکړو الله د هغې قبرونه منور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین